في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نن د اول سپاره د سوره بقره یم نمبر 2 او د لسم نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي د منافقین دویم مثال ورکړي. اولې مثال مخکې آیات کې ذکر کو، اوس دویم نمبر مثال ذکر کړي. او کصیب من السماء، او د منافقین مثال او یاد د منافقین مثال د تیز باران من السماء د اسمان نه راوریږي، فيه چې پاغي کې ظلمات تیارې دي، ورعد آواز درځي ورعد او ګړګړ دی، وبرق او برېښنا ده. یجعلون دا منافقه کسان دیو ګوتې ګرځي اصابعهم خپل غوږونو، اصابعهم خپل ګوتې، یجعلون ګرځي فی آذانهم خپل غوږونو کې، من الصواعق د تندر د وجنه، حذر الموت د مرګ د یرینا، د مرګ د یری د وجنه دوی د خپل ګوتې چې دی هغه په غوږونو کې ږدي. والله بیشک الله تعالی محیط احاطه کوونکی دی بالکافرین په کافرانو سره. نو د دې کافرانو مثال هم د دې منافقینو مثال هم داسې دی چې څه کسان دي او یا یو کس دی او هغه په تیز باران کې چې دی را رواني او تیز باران او غټ غټ ساز کې په هغه باران کې تکه توره تیارۍ یعنې تکه توره شپه ده او په هغه شپه کې چې دی هغه ګړګوړ هم ډېر تیز وي او بیا ورسره برېښنا وي او دا پلک جوړي. نو ظاهره خبره سړی په کوټه کمره کې پروت وي هلته یېرېږي. نو چې داسې په صحرا کې یا په ځنګل کې نو هغه د هغه ویره چې دی هغه نور هم ډبلېږي. نو دغه کس بیا خپلې ګوتې چې دی هغه په غوږونو کې د مرګ د یرې نه هغه ږدي او د دې تندر نه چې هغه تندر راولوېږي، چېرته د اسمان را باندې راولوېږي، داسې ګړګړ. نو دغه شان دا منافقین هم دي چې دوی د دمکیانو او د دې وعدونو د وجې نه چې دی هغه یو طرف ته دغې ته ګوري او د اسلام دمکیانې ورته ښودلی کېږي، د جهنم سختیانې ورته ښودلی کېږي، او بل طرف ته چې وګوري دنیاوي مفادات وي، د دنیا مقاصد وي، نو هغه دنیاوي مفاداتو او د جهنم د سختیانو په منځ کې دوی په کشمکش کې چې یاره څه وکړي. حالانکه الله تعالی چې دی د کفارو هغې د هر عمل احاطه کوونکی دی، هغې څه به عذاب ورکولی شي. یکاد البرق قریبه ده چې دا برېښنا به یخطفو وتختی ابصارهم د دوی نظرونه، د دوی سترګو نظرونه، کلما هر کله چې اضاء رڼا کي لهم دوی ته، مشو نو دوی روان شي فيه په دغه رڼا کې، و اذا او هر کله چې ازلمه تیاره کي علیهم په دوی باندې، قامو نو دوی سټاپ شي، ودرېږي په ځای باندې ودرېږي. ولو شاء الله او که چېرته غوښتی الله تعالی نو لذهب وړی به وی بسمعهم د دوی د غوږونو طاقت، و ابصارهم او د دوی د سترګو طاقت. ان الله بېشکه الله تعالی علی کل شیء په هر شیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی. نو حاصل یې دا شو، خلاصې هم دغه شوله چې څنګه دغه کسان د باران د یرې د وجې نه او د دغې برېښنا او د تورو تیارو او د ګړګوړ د وجې نه په خپلو غوږونو کې ګوتې ږدي او د مرګ د یرې د وجې نه ګوتې ږدي، او یا د یو کس چې دی هغه د
دغه برېښنا د وجې نه چې کله برېښنا شي نو تېر چاپېره ځای د دوی رڼا شي او دوی په هغې کې روان شي کله چې تیارې شي نو بیا ودرېږي دغه شان مثال د دوی هم دی چې کله ورته وعد وعدونه چې دی ښکاره کړی شي د جهنم سختیانې ورته وویلی شي نو دوی چې دی هغه په سیده لار لږ ساعت روان شي خو چې کله وګوري چې یاره دنیاوي مفادات او دنیاوي سنا څه حصه مونږ ته میلاویږي او کفار ورته څه حصه ور اچول غواړي څه لالچ ول ورکړي نو د هغه لالچ او د هغه لږ مفاداتو دپاره بیا چې دی هغه دوی شاته شي نو هغه مثال الله تعالی دلته د دوی ورکړو چې کله رڼا شي نو دوی روان شي او کله چې تیاره شي نو دوی په ځای باندې ودرېږي نو دغه شان دوی هم دي چې کله ورته دمکې میلاو شي او سختی ورته یاد شي نو دوی روان شي په سمه لار بیا چې د هغه سختي نه بیا چې ورته څه مفادات ښکاره شي بیا چې د هغه دوی دغه شي په شا شي نو دا دوی دا خیال دی چې مونږ الله تعالی نیدي یا الله تعالی له مونږ کور کولی شو وینا الله محیط بالکافرین الله تعالی چې د کفارو احاطه کوونکی دی ذات دی هر طرف نه چې دی الله تعالی قدرت لري چې دوی د کوم طرف نه مونیسي نیولی شي او الله تعالی په هر شي باندې قدرت لرونکی دی څنګه چې دغه ظلمات رعد برق دا د الله تعالی په قدرت کې دي او څنګه چې رڼا برق او دا بصر دا خطف کول او چتول او د دې طاقت هغه سلب کول د الله په لاس کې دي نو دغه شان دا منافقین ختمول او دوی عذاب ورکول هم د الله تعالی په لاس کې دي کفار و منافقین ته خاص کر دا یو وعید دی پس عملار شي او پس عملار کېږي نو ظلمات البر والبحر او ارضی او د جهنم او ظلمات ورسره هم ستاسو په مقدر کې وي او ورسره به د دنیا رسوایي هم ستاسو په مقدر کې ځکه په مقدر کې یار ستاسو نشانی چې د هغه مسلمانانو ته ویلی شي چې د مسلمانانو ته پته لري دا منافق دی هغه منافق دی د دې ځای پورې بیان د دریو ډلو تېر شو په سورې بقره کې اولۍ ډله کومه یوه وه د مؤمنانو ډله کومه یوه وه د مؤمنانو ډله وه چې هغې دلته ذکر کړه هدى للمتقین الذین یؤمنون هغې ذکر کړه دویمه ډله د چا وه دویمه ډله د کفارو وه چې هغې دغلته ذکر کړه چې ان الذين كفروا سواء عليهم ان الذين كفروا سواء عليهم دغه ذکر کړه او په دریم نمبر ډله هغه د خالص کفارو اولې خالص د مؤمنانو وه دویم نمبر خالص د کفارو وه او دریم نمبر ډله هغه خالص د منافقینو وه کما رکو چې دی دوی اول رکو نه واله د دویمې رکو د اخره پورې دا پوره رکو چې دی دا د منافقینو په صفاتو او په وعیدو کې ذکر کړی صحیح ده ګوره ورته او کا صیبن او یاد د منافقینو مثال د هغه تیز باران دی من السماء چې د اسمان